د ناقصه حکمت عملۍ له کبله شروع کړې شوي ترتاڼې ملکنډ نه تر سوات مین مرکزي شاره منصوبه که یو خوا د ځنډ ښکار شوي نو بل اړخ ته ځایي ولس په مختلف رنځونو کې اموخته شوی دی ولې د ډېرې دوړې له کبله په هر کور کې د دمې رنځ خور شوی دی او یو شمېر خلک د لوی عذاب سره مخ دي یو کال اګاو د سوات په مرکزي شاره کار پیل کړی شوی و خو د روډونو جوړولو ادارې سره څه قسمه منصوبه بندي نه وه نو روغ روډ یې د جوړولو په غرض وران کړو د کوم له وجې چې نه صرف فاصلې نورې هم اوږدې شوې بلکې د روډ خواوشا آبادي یې د پریشانۍ سره مخ کړي وجه دا ده چې یو کال تیریدو باوجود د روډ په جوړښت څه قسمه کار پیل نه کړی شو نو په روډ کې ځای په ځای کندي کپري د مسافرو سره د عام ولس د مرۍ پړې هم جوړ شوی دی ولې د بار بار احتجاج باوجود حکومتي چارواکي هم په لوی خوب اوده پراته دي د کوم له کبله چې خطرناکي ناروغۍ په تیزۍ سره خپرېږي اول خو د داسې یو څیز نه کوي چې کم سر ته نشي رسولی که فرض کړه چې کوي نو بیا د اول د روغ څیز نه ورانوي چې روغ څیز وران کړي د هغې د کم از کم معیار دی ولا کېدي څه په بنیاد کې د دې صورتحال سره ټول خلک دی دلته کې سکول په خوا کې نږدې دی د سکول سره ټولو واړه موږ په هلکانو باندې اسمبلي نه شو کولی او اوس خو روژه هم ده د ماشومان هم زموږ بیماران شو راسره هم ټولې بیمارانې شوې حکومت ته زموږ دا درخواست دی چې زر تر زره دي زموږ دا روډ چې کوم دی بحال کړی شي که نه شي کولی نو د دې نه پس به بیا چې کوم دی موږ په دې روډ کې خپله کاروایي شروع کوو دا عوام به ټول وباسي او په دې روډ کې به چې کوم دی کینو زموږ په کور کې ماشومان ټول د دې دوړو د لاسه خراب تباه برباد شو لوښي ګنده دي ټول بیماران دي نو د دې دا د مهرباني وکړي چې موږ ته دا روډ جوړ کړی شي نو دا به ډېره غټه مهرباني زموږ د مشرانو یا د انتظامیه والا یا د روډ د لاسه خو خلکو ته دومره تکلیف دی چې خلک ټول د سینې خرابې شي او بیماران دي او چې دا ګاډۍ راځي نو بس شاته دومره دوړې روانې تپوس یې مه کوه نو بس خلک ټول غریبانان په دې روډ باندې ډېر تکلیف دی د روژې نه مخکې دا کار شوی او د روژې نه بعد بیا چې کوم دی سامان د دې ځای نه وړی دی د سیمې ولس غوښتنه کړې چې زر ته زره دي د سوات روډ په جوړښت کار پیل کړی شي چې د دوی په ستونزو کې کم وتراشي عمران دریاب خیبر نیوز سوات روډ ملکنډ